الله الرحمن الرحيم. باب ما في النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول المقالين. وفيه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن حافظ بن المنذر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود بي وعلى عبد فتوضا وصلى عليه بوضوئه فقال عبد فقلت يا رسول الله لمن لك يا ربي من ايه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. اړول د نبی علیہ السلام وضو وبدا او تسفل فمغمى عليه چې کوم انسان به هوش. غرض دا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سره چې ماء مستعمل ظاهري پدې کې څه اختلاف نشته. ما دا سمق ویلو چې په صدر اول کې زمون د ائمه بلکې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یو قول د نجاست وو او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د خپل قول نه جوړ کړی دا. نو صب النبي صلی الله علیه وسلم وضوءه وبدا او د اول په بیهوش باندې نو کله وبنه جسد په بیهوش به ولې اول طهارت معلومای نو څه خبر نشتا. ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبی علیہ السلام مبارک راغی يعودني دما بیمار کرسیه کوله وانا مريض بیمار لا اخر نبو دما فتوضا دسيوكو وصب علي بوضوئه اور ظاهر متبادل سے کم یو معلومی اما بقیه په الانانا دا برکت تاس نازل اول غواړي په دغه صحابي باندې حضرت جابر مبارکت تعالی دی چې د نبی علیہ السلام په موضوع باندې اوس کړي دی او به چې د پارتي انو کې جمع کړي دی هغه وړاندې صب علي من الوضوء فعقلت رافي داركما ويشو فقلت يا رسول الله من الميراث انما يرثني زمانه ميراث دي وكلاله انا كلاله دا بنه وی چې دا کلاله فاعل دی رسولي نه دی. کلاله خدای انسان ته وای چې کله دې مرشي ورته وارثان وای اصل کې کلاله دی ته وای یو سړی مرشي د بل نسب نه اولاد نه نسب نه هغه ته موږ پاور کې کلاله ویل کېږي نه بل نسب یو نه اعلان نه نسب. اوس دا سړی څه وای دا سړی تمو خلک میراث وایو میراث دې نه وای میراث هغه ته چې بچی چې اولاد بچی نه غته خلک میراث او دا د کلاله خپل معنا دا چې نه بر نسب اسلام نه کاو نه لازم دا قیاس ده دته به کاسا وای به سو کاوته وای به کاسا یا به سو کاوته وای دا بالکل نسب نشته. دلته هغه کلاله مصطلحانه ده دلته کې ویلونه دا نشته دی. نو دا انما يرثني زمان میراث پوری او انا کلالتون په دې حال کې د کلاله ما یعنی زمان داسې زیات بچی نشتا یو لور پیدا نو په نظر آیت الفرائض بهر کې مناسبت د باب دغه معلوم شو چې علیه السلام د خپل او دست ابو په د باندې صف کړی علاوه دا په پاکي دي کدا پاکي نه وي بیا به ولې علاوه ور مولانا ته یو اشکال ما مخکې کړو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې استدلال ولې نشي. نبی علیہ السلام او په څه کې فضیلت ترپاک ما ویلي چې د نبی علیہ السلام دوه حیثیت یو حیثیت دا چې من حيث انه رسول صاحب په دغه سوال کوي بل دا چې من حيث انه رجل یو انسان یو سړی هم دی په دغه نسبت ته موږ استدلال کوو. من حيث انه رسول خو بیا په اشکال نه واردېږي هغه خو هغه فضیلت ترپاک او من حيث انه رجل من حيث انه بني ادم من حيث انه انسان فدغه جهت بیا سوال راځي چې دا به ظاهري وي اکني نو چې په اړه دوه حیثیت یې کنه یو دا بس دا معلومه شو چې د بیمار تاسو کول علیه السلام يعودني دا دی ورغلي بل علیه السلام
دا تبرک په اثار صالحین هم معلوم شو دا پیغمبر مبارک یو حیثیت هم دغه لري چې رسول صالح دی هغه هم ډېر معلوم شو او دا میراث متعلقه مسائل په تیر شوي دي دا څه پته غرض دا امام بخاری رحمه الله علیه ستدې کومه مناسبت په بالکل واضحه ده د وجود کتاب الطهاره سره هغه هم بس ما پرې را خبره ده دې کې دا څه اشکال پکې نشته دا غرض د امام بخاری رحمه الله علیه ستدې په هغه چا باندې رد کوي چې څوک په بعض لوکو کې د وضو د غسل د استعمال قائل نه دي خصوصا عبد الله بن عمر رضی الله عنه د استعمال قائل نه دي چې کوم د تانبې نه جوړي د پیتلو نه جوړي او د ځمو نه جوړ شي هغه قائل نه دي نو امام بخاری رحمه الله علیه دا غفل لري د حدیث پکې نشته دا غفل لري نو امام بخاری باندې باندې دونه صرف د دوه لوکو د استعمال نه ممانعت شوی دي هغه د ذهب او د فضه هغه کې موږ سره روایت موجود دي چې د سرو د سپینو د لوکو استعمال باندې کوي او په کوم لوکو داسې وي چې هغه کې د سرو او د سپینو ني او ګلکاري شي د سرو د سپینو دا غي استعمال جایز دی او کنه لري هغه کتاب په هدايو په نور کتابونو کې ویلي که مخبص کم دی نيسه دا د سرو د سپینو بیا نه جایز او چې کوم ځای باندې خلې کې دی هغه د سرو د سپینو د نه جایز اخبار چې کوم داس کې دي او په کوم ځای خلې د استعمال دی لکه استعمال لازم دی او خلم لا نو په خلې او د لاس د استعمال دی دا د ذهب او د فضه بیا نه جایز او په خلې او د لاس دی اخبار یا موضع الفرد استعمال دی دا د فضه او د ذهب نو استعمال جایز او خالص د سرو د سپینوي هي لهم في الدنيا ولكم في الاخره دا غیر ممانعت دی او نو چې څومره لوخ دي دا استعمال جایز دی امام بخاری دا ثابت دی او سره او دس په مخزب بالټی ته ویل کېږي پټ بالټي مخزب موږ ورته په پښتو کې بالټي وایو دا د لرګي نه جوړیږي هغه زمانه کې د لرګي نه جوړ د پلاستیک څخه جوړیږي او د اوس په نه جوړیږي والقدح قدح د لرګي لوته راکوټي وي او الخشب یا خشب لرګي ته ویل کېږي ګور عام خشب عام لرګي یا خشب والحجاره او د هغه پکانو کې فی الخشب فلرګو کې د لرګو په الای الخشب او فی الحجاره فی اناء الحجاره د کانی نه جوړ شوی وي نو پاره کې پر مضاف مقدر کفا فی اناء الخشب یا فی اناء الخشب جمع او فی اناء الحجاره نو امام بخاری خبر عام کوي دوسر پسې اشاره فرمایي چې حاضر شو منذ فقام فاسد الاغث قريب الدار الى اهله كم قوت خلق قوت الديو وبقي قوم فأوتي رسول النبي عليه السلام بمثل من بيوبالتي باندې یو غټ لوخه چې واسعي من حجاره اذا كان فيه ماء فصغر المخزب نداوي خيتاغو ها مرخلين كلو وي خيتاغو زيفو نو رپورټ شو مخزب الذي خبرنا يقول في النبي عليه السلام فيه بدي مخزب كفروا كفلا کبه پکې نه جو قراوله تاسو نه جو کولې وې تاسو نو کبه پکې داسې کې خبره ها نو فخرج الماء ينبع من بين اصوابه وبرا پور کې دې معجزه شوا فتوزع القوم وذو كله قلنا كم كنتم صبر وتاسو قال 80 وزياده صدقات يعني اوس سوال کاوه چې وجه د مدینه منوره ذکر دی خلک ورونو تلاړ نو مدینه منوره کې نور بنوي سره وبقريري نو څنګه نبی رسول الله دا باندې کې لاس ورته کې خو وای ټیکتا او وبډېرې وي په جمعه کې خو سبي نو د نبی رسول الله په جمعه کې سبي نو او خلک ورون تلاړ او الله پاک نبی رسول الله مبارک یو معجزه ښکارا کړو چې کوم حاضرین او غیر معجزې په بوده څه وکړه خیر خلاص دې کې څه دي بعض علماء په یو بل تعویل په منه لري ودا په سفر کې واقعا ده او ادا چې تخوا کې ورته نږدې کورونه او کلیو چې کوم د هغه سفر کې دا هغه کلو راځي خلک مسلمانان شي هغه خلاص خپل کورونه تا او نور یو بنوي دا ورته دا به دا جواب مانه دي
اصل جواب مدقه دی چې د مدینه منورې ذکر دی او چې څنګه د اوبو د برکت معجزه په اسفارو کې پیښیږي دا رنګه د اوبو د برکت معجزه دا په مدینه منوره کې پیښیږي نو دې کې اشکال نشته بهر کې دا معلومه شو چې دا مخزب کې دا دی اوبو استعمال شوی د مناسبت سبب شو او دا علیه السلام یو لوی معجزه ته معلومه شو او اتیاس د پاسه اتیاو کسانو باغی باندې وضو دم ثابت شو مخکې دا ومن قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سلمة وليد عن ابي هريره عن ابي موسى رضي الله عنه دین پر ایمانو استثباتات استاد یاد مدا د نبی علیہ السلام ثلاث مبارک وګړي او په دې باندې د شوی د نوم په دې قیاس زمزم نو د کلام دی په پیغمبر د معجزې وګړي او زمزم قوم د اسماعیل علیہ السلام د خپل د معجزې وګړي چې په دې وخت شوی د پاغې شوی دا د کوی او دا صحابه په دې کوي ضرورت توجه نه کوي یا د برکت توجه نه کوي د تاسو برکت وایي دا کورونه د نور شتا او یا د ضرورت لپاره په سفر کې دا کارګر د زمزم په وو د ضرورت توجه نه د کول شي یا د برکت علماء دې چې پاغې د برکت لپاره ورته کې وزاره د حدث په مکوا وضو علی الوضو کا مخکدا دقل دعا بقدح دې مناسبت سبب درکې فقط يديه ووجهه فيهم باغي وينزل ومجه فيه خليه مبارك نه په کوم ورواچا ولې ورپټو لګي چې ما مستعمل توحید دي چې دربیا څکړي د ځاګر له ربي کې ورولې په سفر کې د کوي کې د موجوده لپاره کله ما مستعمل چې نو متوحید خو نه دي نو کې ولې ورځي د کوي په وګو د سونه کې نه دا مغلوبي دي بیا د کوي په بدون لري الله راوستلې دا مغلوبي شي په غالب شوي مخکې دا دا صراحه رسول الله يولوه لذين سفر عند الديارو فتوزع فغسله وجهه ثلاثا ويديه مرتين مصعب رأسه ولدينا معلومه چې مخکرو ثلاثا ومرتين ويو په مصعب رأسه ذکر نه کوي نو ټیک ده دې کې ثلاثا ذکر نشته نو کوم سوال کې چې عدم ذکر په اړه نه پېنی لیکن ما جواب کړو چې معرض ده بیان دي فأقبل به وأدبر وغسل رجليه مخكذا يدرون جو نبي عليه السلام واشتد درون دا چې پاسې دي دا نه لري وجود یې غټ شو دا مطلب نو درونوالي لکه نه لفظ لکه یو بند درونی پاسې دي نشي نو که یو خالي مریض جو پاسې دي نشي هغه هم تعبیر په تقوله سره کوي دا مجازي معنا ده درون شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم واشتد به وجعه بیماری سخت شوا استغفر اجازه ازواج امهات المؤمنین په خبره کې ایو مرض ده د بیماری ورته پتیر شي په بیت دما په دما په کوټه دا کو مولانا سے در حقیقت دا اجازه نه غوښته دا سوچ نبی رسول الله مبارک شکر والے شو نو پټول بیا نه کړی لیکن بیا لکه دې دونه وره بیا نشو ګرځېدی نو بیا فرمایل وی انا غدا عائشه کوټه ټول بیا نه ورته انا غدا صاحب وکم دې بیا خو کوی شي دا الله رسول الله په نوبت پر معلوم دی صاحب له کومې بي نمبر وکي دا تاسو کې دې کې مقصد دا دی چې نو لګر دې دونه تل تپاتې شي خبره تاسو مقصد څه یو انسان ته یو ځای معلومي لکه تاسو چې لکه تاسو به کوم دی خو دا به یو کنه کوم دی به چې یو انسان ته یو شی معلومي او بیا تاسو کوي د کې حکمت نو بیا فورا ورته وي چې کوم دی تاسو کوي تاسو تحبوا يا رسول الله استقد يا وخا دا عائشه په کور کې باقي ټولې بیمارې ورته او له او جوهر ولې د عائشه په کور کې ورته یو هو رښتیا خبره ده دا هو مقدم بدا وجه چې عائشه سره حب غیر استعاری د نور پر نسبت زیات نمبر 2 دا غیر د نوبت دور وځي د نور یو ولا د دې ولې حضرت سعودي رضی الله تعالی عنها په نوبت عائشه کې د بخښه او دریمه غټه خبره د ټول اول نمبر خبره مضبوطه خبره ده چې د عائشه صدیقه کوټه د جمعه ته نږدې او د دروازې بالکل محراب ته مخامخ
نبی علیہ السلام به د دروازې نه راووته نو نیغ به محراب ته لاړ د نورو بیبیانو د کورونو دروازې بل ځای وې لرې لرې وې او د عایشې صدیقې د کوټې یو دروازه جومات ته وه او بالکل محراب ته مخامخ وه نو په دې وجه چېرته د جومات ته ودېدم طبیعت مې برابر و دې نه په اسانه لاړ شم نو خو به مسله ډېر اختیاري دی ورځې دوه دي او جومات ته د کوټې دروازه د پاکستان جومات ته دی چې نبی علیه السلام او د ټولو نه یو بله خسته مزېداره وجه ته بله کنه د نبی علیه السلام مبارک ویلي چې پیغمبر به هغه ځای کې دفن کېږي چې کوم ځای کې پیسا وکړي دا ځای بس د الله د طرف نه د پیغمبر په زړه کې وام چولی شو چې مدفن هم دغه دی دا د الله د طرف نه مقدر للدفن هم دی مقدر للدفن د هر اسمانو نه مقدر دی نو ځکه الله د نبي علیه السلام په زړه کې واچوله چې د پیغمبر خو به هغه ځای دفن کېږي چې کوم ځای د سا وخېږي نو دا ځای ستا مدفن دی همدلته قیام وکوه دا یو څه وجه شو نو خیر اجازت یې غوښته ان یمرض فی بیت نو صراحتا اجازت یې غوښته او معالا د عایشې کوټې ته پاتې شو معالا نو ځکه دا اسلام نسبت مجازي دی فاضل نه ټول ورته اجازه ورکړه او ګوره اجازت ته ضرورت نو ما د تمخیر چې قسم په نبی علیه السلام باندې واجب نو ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ترجي من تشاء منهن وتسكن وتر ورکه نه پروا نشته وتؤوي اليك من تشاء لیکن بیا مې ویلو چې نبی علیه السلام په بیان د استحباب او بنیاد باندې خپل نوبت چلاو او په دې کې به د الله نه سوال کو اللهم هذا قسمي فيما املك الله دا خو د دې مالک مجدا نوبت ورکوم فلا تلم لي فيما تملك ولا املك او چې کوم شي کې بیا ته مالک چې ما خو غیر اختیاري دی وبېسره او دې مالک دې نه پاره ما مولا او دې کې ولدا شدید دي کړه یو څه وکړي او یو به سره میلاد زیاتی بل تکمی پاکستان دې صح وعید دی حدیث کې راځي کنه چې یو خدای سره به انصافي وکړه جاء يوم القيامة وشقه ساقط قیامت ورځ چې الله دربار ته راځي نیم طرف به خالد وایي سخت جرم دی سخت جرم دی وجنه الله فرمایي د خذو د تعدد د ازواج ربصوي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع رسوي والا تعدلوا فواحده انصاف نشي کولی دا به یو بهر کې فاذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين د دوه سړو په میانه کې تخط رجلاه په مبارک راخلي په پزما بين عباس ورجل اخر يو عباس يو بلداس حضرت عباس راغي عليه السلام دوي الله رسوله ان سوال جاري دې ځات پریشان دي دا صورت نو نبی رسول الله نو وته ټول جال دلته وي خان یو برابر کمال आवाज کوي او به واچولې په موضوع چت کې نو یو طرف ته عباس او بل په حضرت بریره رضی الله تعالی عنہ یو طرف ته غاغي ورکړو یو طرف ته عباس ورکړه چې څنګه بار اوسته دروازې نه نو بار اجي ولا نو حضرت بریره خپل اوګه حضرت علی ورکړه نو بار اجي ته ونیو نو ځکه عائشه تدنا یو سړی معلوم دي چې عباس بار پته نشته چې چاوګه ورکړه دا خو سره دې نه بیا خو ښکاري کړه چې بادشاہ وګور کړی دا ذکر بین عباس ورجل قال عبد الله فاخبرت ماذا خبر عبد الله بن عباس دا حديث ورته بیان کړ فقال قرات به بما هذا حديث معلوم دي اتدري من الرجل الان قال بدل هذا السوق قال لا قلت لا قال هو علي بن ابي طالب وسمعنا ذلك بعد ويد عائشه ده حديث الاوراد اذا ذكر من الاغث ده فضل خبر حديث الاوراد حدیث اسراء نشتا عائشہ کی کہ رسول الله مبارک په روانه کم دی نه او رسول الله کم دی نه اسراء نشتا تفضل خبره وكان عائشة تحدث فبداري وسلم مثلا واحد مشي الى غير وانا نوا ابو بكر الصديق الامر كيف نشوف يقول خلق بمكة ربيعته ضاي شيء وانا لكم دينا يحدث في النبي صلى قال بعد ما دخل بيته واشتد وجعه كسر لا بهريس عليه من 7 خياب تقوم كن بموضوعات لم تحلل أوئيتهن باللكوي
مدینی سپردلی شوی کاهن لوحو مدی ته ویل کېږي چې کوم مزي باندې مچ تړي په کوم مزي پورجه تړي هغه ته کاهن وایي خدا ولي لعلي اعهد الى الناس خلق ته پخت حکمونه کوما اعهد مضبوط وصیتونه کوما اوس مولانا ته هو مشکونه ولې غوړه کړ الله اعلم فعدد دغه منتفته نشته الله په عدد باندې اعلم دی او ذکر پڑھی رضینو کرا گئے نا مبارک عدد دی سبع اعضاد سجدین امرت ان اسجد على 7 اعضاء حدیث کے ترمذی کی بارش امرت مطلب حکم شوی دی ان اسجد على 7 اعضاء اذا هو اندامون ما يساوي الجبهه نمبر 1 واليدين دريشو والركبتين سوشو بيزشو واطراف الرجلين سوشو امرت ان اسجد على 7 اعضاء واندامون الجبهه يوم تتبدلها او الكفين بيولات يدين يوم التشو او الركبتين واطراف القدمين نذا واندامون شو 7 سماوات 7 ارضي 7 جنتنا تدخويږي په خبره وجنتنا نو په ډیرو روایتو کې لفظ 7 مستعملي دا عدد مبارک دی نو په څنګه دا خطه کې وی دا مبارک عدد دی د عالم هو یاد نو په حکمت الله خبر او رسول خبر دوی موجبات علماء ذکر کوي دا بلیه ادا اذا 7 دا لفظ یا دا 70 لفظ یا دا 700 لفظ یا دا 7000 عدد وإذا التحديد دفارة للتكسير دفارة بار راضي وزر ذا خبر ذا أو يا ذا ولا كان ويدينا تحديد ندي مراد لدينا مراد تكسير ذي تلتنا 70 مراد مخصوص عدد ذا لمراد مراد تكسير تكسير تدير مشكورنا فما براوا تكسير لمراد تدير مشكورنا تدير وجه شفاء نو یو وجه پیدا ده چې هو عدد مراد دی په حکمت دی یو خبر او پرېرو مواضعو کې 7 ذکر راځي او دې موجه څه شو چې 700 دا عدد دا تحديد لپاره نه مستعملېږي دا عموما د تکثیر لپاره مستعملېږي دلته مراد تکثیر دی چې هو مشکورونه په ما باندې وبراوه مولانا صاحب بنیاد دادی استاسو خیالي ولو تیر شو چې په بنده باندې تبع علاج سره وایي او باور بلکې نهر جاری تبلات نه غوپې وکړي وو غوپې وکړي چې ویل کېږي چې نو په دې وجبادي د نبی هم تبع وا څه تبع وا د وجود غره پیدا دي تبع وا مضبوطه تبع وا نو دا هغه تبع علاج هم داري چې په بنده باندې ووا ځکه تبع خیره وي ها تک او بخو ډېر غوښتلې چې ډېر غوښتلې نو یا به درې مشکونه غوښتل یا به 15 غوښتل یا به هو غوښتل نو دا هو سره مناسب کار شو د عادت مبارک دی لفتحنا الاوقيتهن چې مدینه سپردلې شوی یا خو مراد دی چې په کمیونټي دی وګورئ لیکن مولانا ته د کلامین لفظ دی من دا ټول نه بعد راوړل نه نو لفتحنا بعض علماء وایي مطلب دا چې په ګوتې دی وایي لا سونه د چا ور سره مخلوط ني اختلاط ني راغلي پته نه لګي چې ګندلات ني ورولې ورته دا یو نه کېږي شي او یا دا بعض علماء یو ډېر خپل وجه عین دي کړی دا چې مدینه سپردلې شوی اوس د الله په نوم باندې اوس سپردلې شي او کله مخکې نه مدینه سپردلې شي او بده چاره شي نو پته نه چې د الله نوم په ویډیو په الله نوم به ویني وي تاسو ویګه صحابه نه وکړه یا خو مراد دې تکثیر دی یا ته مراد څه شی دی چې په دې ګوتی نه وانه پر پورا صفاو ندی په باندې وصل شي او یادا چې چا په ټول دي نو پته لګي دا الله نوم به ویلي کني ویلي موږ د الله په نوم باندې وسو لا الاحد اذا وصيتكم خلق تعالى ور دې په مثله کېنا ولې چې په مثله په یو غټ لوګ کې د حبسه دې تاب مو وسوای مهزت باندې ته پورا غټ روکه مختلف قسمونه دي او دلته به ټاپ پیژنې څه دا وایي یو غټ لوګي کې تاسو کوي لوی لوګي د ودونو کې زیات تر استعمال یو غټ وخت تا هغه کې کېنا ولې شو د حبسه چې بيبي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم
ثم تفقنا من شروع نصب عليه تلك لا مشكولا في الأول حتى تفقا يشير إلينا أفضل عن سنة فالآخرة دون خلاف بس تعلمون وردي سر السبب كما شيكا ثم خرج إلى الناس وسمرانا سيبر دينا دا معلومیږي چې یو انسان بیبیانې ګڼي وي او دی بیمار شي او د یو بیبي سره وخت تېري د بل تپوس کوي علیه السلام باندې قسم واجب نو مستحب او به تپوس کړی دی بل د پیغمبر علیه السلام د صحابه سره حکم هذا دوی ګرځا حدیث مختصر چې عباس قالو فور الله بل دا خیرات او تبي او باندې او بیا بالخصوص وعده مبارک څنګه له قدم درې دل چوب کوا وزل چوب کوا دا عادت لك مبارك وتر ان الله يحب ان الله وتر يحب الوتر تقريبا نعمل لازم او په غرض د امام بخاري معلوم کې په مختبه دي کې دا لږ بدلی چې کوټه کې وونه دیږي او هغه کې په تاسو باچا ودی دا پاسا اوس مولانا څه یو خبره ده چې واچوا د پیغمبر علی السلام مقصد د غسل نو دلته د نبی علی السلام مبارک مقصد غسل نه دی وله خو چې کوم او به واره له نو هغه مستعمل شي او بیا بهر راوته نو ما مستعمل خو طاهری دي هم طاهری خو نه دي کنه مقصد سو تبرید د جسد پر حاضر روزم یو ځای تبرید کوي او په وړو کې کینی او په ورواچه هغه کې لکسات کینی بیا دې پاس او امکان دا درکې د لوخ نه وتري یو چې کم دی اخره کې د وګونه پاتې دي نو باغی باندې به نورو پاتېولي خو خیر تاسو د جنابت غسل شو دی دا پر تبرید د پاره کړی دي دا اعتراضونه نه لري مخکې بل چې معلومه شو چې بیبیانې په انسان باندې وباسي دا چې علی السلام اوریان نه دي ساده فکرو تخپل او دا یې د پاسه وباچولې دي او بیا هم ته بیبیانې یو انسان باندې د خدمت کوي په د پاسه اچي دا یې جواب ته معلوم شو ورته اشاره دا هغه حدیث چې باندې وته او به وصیتونه وکړل تاسو پوهیږئ چې وصیتونه وکړل هغه یوم الخمیس چې کله کتابت والا نه ممانعت شو یودا هغه نه پښتا وته دي نبی رسول الله مخکرات شوا دا وضو من الثور مولانا سیبو دی ولې ذکر کا دا خو مخکې فکر راځي الثور تخصیص دا په بعض سلف ورته کې تخصیص بعد التعلیم دي بعض حضرات الثور والصفر لك بالخصوص عبد الله بن عمر قائل نه دی ثور عموما الصفر والزيور وذكر هذا تصريح وكلا دوسر بديشا هذا تقد سبقت ندير زيادة تعديل قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن ابي قال عن يوسف بن يولد فقال عبد الله بن زيد بن عبد ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا فدعا بدم ما فجعل على يديه فغسلهما ثلاث مرات ثم غسل يده بدم فغسل وغسل ثلاث مرات بمرة واحدة ثم غسل يده فغسل بهما فغسل وجهه ثلاث مرات عمرو بن يحيى عن أبيه عمرو بن يحيى إذا بدأنا نقل يحيى كان عمي أو سوقه تشير عمرو بن أبي حسن عمرو بن أبي حسن وتلميذي كما بيده يكسر من الوضوء ده بيده هو بيده الوضوء فقال عبد الله بن زيد أخبرني أو ده يسمع يعني وضوء على الوضوء لا يمكن ليشكيو عبد الله بن زيد ابن عاصم أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لدينا لك تقص في كتاب هذا الوضوء كيف يتبعه والدليل يتوضأ فدعا بثور زي مناسبة معه فأسفك فأعلى يديه فلا تني وزار الروس غيره فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنثر ثلاث مرات بتسليم من غرفة واحدة يعني مضمض ثلاث مرات من غرفة واحدة لا من غرفتين واستنثر بعد التنازل وغرضوا ثلاث مرات من غرفة واحدة لا من غرفتين ثم أدخل يده بل مرات بين يديه جزء خبر لما يشتريها واختلف بهما وجعلوا الجملة واحد فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه من المرفقين مرتين ثم أخذ بيديه ماء وقطع رأسه فأدبر بيديه وأقبل ثم غسل يديه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نقول مخي موقوف ومرفوجه أو طورنا يكرد ممكن على السلام بالطورنا يكرد وفتيش وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا حماد بن سعيد عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء بماء كروب بفتح وعمام فيه شيء فتح وقاصا رحراش جبرا هوا هذا هو سوال كوا چې مخکې غوتیر چې دا ضيق هوا نو موږ جواب کو چې سر فراخ او ویخي ضيق
سره فراخ او ویخې سو ضیقو بلته نه ګورې دا دې ویښ تنګي کړي او بره فراخه شوي داسې یو لوښی و او یا کېدی شي هغه جدا لوښی و خو دا ټیک ده ځکه هم د انس روایت دی او دا هم د انس روایت دی هغې کې معادت ښولی دی اتیا او دې کې هم ښودلی دی نو هغه رحراح دی په اعتبار د رأس سره او ضیق دی په اعتبار د اسفل سره د ښکلې مدیدار تطبیق دی جی خدمه خیرات شوه کې ښودلی دی په ته وایي چې لکه مناسبت د باب سره نشته د کباب کې خو تور راغلی دی تور او تور عموما د زیاړو لري او دې کې خو لفظ د قدح راغی د کاسې راغی نو د دې نه قیاسا مسله وباسي چې نبی علیه السلام په دې بالټي کې اودس کړی دی نه اودس کړی دی نو د تور نه به کړی وي او یاد ده چې بعض علما د دې لوښو اطلاق په یو بل کوي دې شي دلته کې ذکر د قدح او مراد نه تور وي بل روایت کې د تور ذکر مشتا مخکې دا من بين الصابعين قد موجود ها 70 الى 80 دلته انس وي او وختي سویلو چې قال 80 وزياده وګوره پتہ ولګی چې دا اندازه د خپل وی هزار شمیرې عادت ته نه دی چې ما شمیرې لري احصای ته نه دی بلکې لفظ حذف تو اندازه د تعارض نشته شبه او مولانا ما د ویډیو چې تحدید په وګو کې څه شرط نه دی البته نبی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د منګړي خبره ده نو ګرایي د زیاتې کمی کې هم جایز دی په اسراف باندې کې ها بس نور تفصیل ما ویلو بعد هغه شی ته تراوړي ها بس مولانا دې کې ما مختلف بحث کړی ویډیو یو مسحزه وایي اصابه اليد المبتله اصابه اليد المبتله مسحله ویل کی اصابه البلة او خفل ته ویل کی کتنه ده خوف دا خوف ما متخذ من الجلد او نحوه متخذ من الجلد او نحوه سرمن یا سرمن په شان کلک شي او ابتخذ من الجلد او نحوه الساتر لقطع المسافه باقي السفر بتاؤ لقطع المسافه الساتر للكعبين الساتر هو متخذ من الجلد او نحوه لقطع المسافه الساتر للكعبين فواعدا كعبين نقول كعبين مقام خافض الساتر للكعبين فواعدا متصلا بالقدم قدم پوری متصل من غیر ان شفافیت بفقیتی ورزو شرطونه جو متخذ من الجلد او نحوه سرمن یا سرمن او نتلک شي بیر قطع المسافت گردی فقی استاذو کیالی دا دلیل ما دبل جنین سیو اذا حج فموقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی فإن لم يجد احدكم النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين اغینا موږ دا معلومه چې په خوفینو کې به باقاعده سفر کاو دا د حج سفر پکې کوي اجازه ورکړي چې ناله دي نو خوفین واچو او د کعبه نن لاندې پریکا ویږي په خبره د دې ګور تصریح ده پدې کې په جوړابو کې څو ګرځي شي د دې لمون دې پکې وکړه د دې عثمان دو پورې پکې راځي نو شلې دې به یو کو نه شي نو په دې خوږي هغه استاد خپل کارنی نه او یا د ځمکې نه یا د خاورو نه حفاظت نه کوي په جرابه کې اوسالي معمولی په دې پاشم نشي ګرځېدلی لږ به ګرځي خپله کې بوټ یو پکې ګرځي او کله چې په جرابه کې موږ اکثر مخکې به په امتحاناتو باندې ډیوټي ووه چې په امتحان ګرځېدي به والله لفې به خوږي جرابې ده او خپله کې څومره ګرځي نو پروا نشته نو هغې کې عرفات مزدلفې خو 24-25 کیلومتر مزل دی دا په جرابه کې کوم ځای کېږي نو یو ذات لقطع المسافه او بل سمي وي الساتر للكعبين صاعدا او بل مي متصلا بالقدم دا جرابين قدم پورې متصل خو دي دغه باندې تارونه دي لري کا لازم ور دي او ما دا تویني په سوالو کې په دې موضوع کې هم ارزل دیرونه حلقه شي ما وی ارزل دیرونه د پاره د تفسیر د لوبس او د خلعي یا مستلو کلی اساسا نو لاغینه بغیر پینګي او بل وسیل من غیر ان يشوف شفافیت ته ورواچو فورم په نه راشي فورم نه راشي جرابه باندې ورواچو فورم په نه راشي
لازم مخامخ ونیسي دا ته په نظر پاتې نه راځي جرابه خو نه ده باریکه ده دا خو د خوب تعریف شو اوس بدحه د خوب صدا هغه مې ویلو ما وی ثلاث اصابع اليمنى بکې وظهر د قدم یمنا او دا براکاږي دا نسبت الساق او ثلاث اصابع اليسرى بکې په ظهر د قدم یسرا باندې او را بکاږي نسبت الساق پورې نیم ساق پورې بده کیفیت تمسح شو او مولانا صاحب مشروعیت ثابت थे پچا په احادیث متواتر دا مې ځکه وی چې په قران حکیم باندې څوک سوال تا باندې وکړي دا قران حکیم کې خلاصه دي چې ارجلکم الى الكعبين دا غسل لازم ویل للاعقاب من النار او ته تمسح کې دا خو زیادت خبر واحد په کتاب الله راغی ما جواب دا کړو تاسو ته چې زیادت خبر واحد په کتاب الله نه لري اخبار چې څومره په باب د مسح د خفین کې دي متواتر دي او متواتر قطعی الدلالت په شان د نص کتاب الله نو نسخ د قطع فقط کول شي دغه اشکال نشته او په روایت د جرم علی التک دلیل ذکر وامسحوا على رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وقراءه د جرم ما د فار دلیل یا استاد خیالی حسن البصری قول میں تغیر سب ادرکت 70 بدریا یا 70 من الصحابه كلهم يرون المسح على الخفين امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سوری ما قلت بالمسح على الخفين حتى جاءني فيه مثل ذوق النهار وعنه لأن يقبل قول له اخاف الكفر على من لم يرى المسح على الخفين نو بيسوي ليس من الصحابة فيه خلاف وأحاديثه مشهورة بل متواترة عبد الله المبارك سوي ليس في المسح عن الخفين خلاف بين الصحابة استثناء اختلاف في نشتري نبدا خبر ده إذا خفين تمسح روايات متواتر دي أو تواتر دي اور پر ایک مضبوط روایت دي جرير دي تاسو خیال اصل کې بعض حضرات لکه منکر دي لکه څوک لکه امامیه روافض امامیه شیعگان او دویم خوارج ایدا مثلا خفین قائلین قرآن حکیم کې خدا غسل ذکر دی دا غسل ذکر دی او تمسح څنګه کوي او کله روایت کې ویل منسوخ دي پایت سماعی سره دا آیت سماعی منسوخ دي او حضرت جریر سوی اگر تاسو جو وی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم يمسح على الخفين یا قبل المائده او بعد المائده په ترمذی کې دی وی ما اسلمت الا بعد المائده جرير ابن عبد الله بجلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نشو ورځې مخکې مسلمان شوی دی هغه مضبوط روایت دی هغه نه پتاو لګی امام ترمذی هاذا حدیث مفسر یا هاذا حدیث مفسر ور وضاحت امام تا دا خو د مسح د خفین متعلق خبره مولانا صاحب دې کې د مسح د جوربینو ذکر ترمذی کې تیر شوی دی او د مسح د امام هم ذکر شوی دی یاد دي دا غیر هم متعدد جوابونه کړو دا ټول نقیمتي جواب مې دا کړو چې احادیث د مسح د جوربینو دا خبره واحد دی او ضعیف دي د جوربینو د مسح کې څومره روایت دي ټول ضعیف دي د جوربینو د مسح روایت ټول انتهایی ضعیف دي تاسو دې واجب نقطه وي صاحب تحفة الاحوذی صاحب تحفة الاحوذی چې مبارک پوری دی نن سبا په جوربینو باندې دا اهل ظواهر مسح کوي اهل ظواهر چې څومره دي کنه دا په جوربینو مسح کوي صاحب تحفة الاحوذی یو واجب خبره کوي دا څنګه باندې اور درته هغه د جوربینو چې کوم روایت په ترمذی کې دی کنه دا هغه متعلق لیکي وضعفه كثير من المحدثين ضعفه كثير من المحدثين دا سره نوٹ کې نوټ کا دا سره نوٹ کې نوټ کا ډېر ښه نقطه ده دغه د نسائی یو قول نسائی څه وایي البته چې کوم د جوربین حدیث ښه د جوربین اسوي نسائی ولا نعلم احدا هغه کې کستادو کالو نو راوی ابو قیس دی یاد لري خبره راوی څوک دی ابو قیس او د ابو قیس استاد څوک وو زید ابن شرحبیل الله اکبر ویل دي
ابو قيس استاذ سوكو هذيل ابن التبيجي ابو قيس عبد الرحمن بن سروان نم لماذا تدخل اللي بيقول ذلك ضعيف راوي دي هذيل ابن شرحبيل ضعيف راوي دي نسائي سوي لا نعلم احدا تابع ابا قيس على هذه الروايه نجيب نقطه تويما نسائي لا نعلم احدا تابع ابا قيس على هذه الروايه لا نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية والصحيح عن المغيرة بأنه مسح على الخفين والصحيح عن المغيرة أنه مسح على الخفين ده مغيرة لشعبة رواية كم صحيح ده غدق كمسح بخفين أو ده أبو قيس المتابين استا ده نسائي قول او امام ابو داود قول در نقل كم يقول ابو داود اشتاع ابو داود سوي وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث اذا كم ابو قيس نقل كيده هذين كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث اغلب الحديث جاءنا لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين دا تحفة الأحوذي بارد تنقلكم مبارك پوری تحفة الأحوذي كم غير مقلد دي شارح الترمذي أغي بارد دا غني كلي قال أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين قال البيهقي هذا حديث منكر ده بيهقي حواله ورقي قال البيهقي هذا حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني هذا حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج إمام مسلم علي بن مديني وإمام مسلم ابن حجاج والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين وقال النووي واتفق الحفاظ على ضعفه ولا يقبل قول الترمذي أنه حسن صحيح بس قال الإمام الترمذي سوي ما بيدا تسامح الإمام الترمذي هذا صحيح وتبين ولا يقبل قول الترمذي أنه حسن صحيح قال البيهقي قال البيهقي أن مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر قال البيهقي إن مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر إمام مسلم ضعيف قرض ولده وقال إمام مسلم سوي لا نترك ظاهر القرآن تاجبا نقترى إمام مسلم سوي لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهذيل لا نترك ظاهر القرآن غسل رجلينه دي بمثل أبي قيس وهذيل وقال البيهقي ناقلا عن عبد الرحمن بن مهدي وقال البيهقي ناقلا عن عبد الرحمن بن مهدي قلت لسفيان الثوري تنكري حديث راوي سفيان الثوري قلت لسفيان الثوري لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هذيل وكتازر خويدا حديث تخو كما دريوي ويني قبلوه عبد الرحمن بن مهدي جاتا وي سفيان الثوري تا
سفيان الثوري لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هذيل ما قبلته منك. لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هذيل ما قبلته منك. بالكل إذا أنا قبله. فقال سفيان هو حديث ضعيف. تو کې جراوی دی ابو قیس شاګرد ابو قیس شاګرد سفیان الثوري دی. فقال سفيان هو حديث ضعيف. قدراشا ناتان نقطه اذا څوک په جرابو مسکې دي امام دقه دی زیات تر د بده باندې حواله ور کوي. قال مبارک پوری الحاصل عجيب نقطه دی ولکه په جرابو مسنه کوي. الترمذي وتحدث صحيح ويله او مثلا تو نه کوي. مبارک پوری څه وایي وی الحاصل أنه ليس في المسح على الجوربين. ما تقول؟ الحاصل أنه ليس في المسح على الجوربين حديث صحيح مرفوع. حديث مرفوع صحيح خال عن الكلام. الحاصل أنه ليس في المسح على الخفين حديث مرفوع صحيح خال عن الكلام. وهذا ما عندي والله أعلم. مبارك بوري هذا ما عندي والله أعلم. تذكرين شيء فخبر آثار فكيسة الصحابة لكن آثار سنة نفس مقابلة كم ذي كوليش الجوربين والمسح ما بل جواب کړی د جوړبینو د مسئله اصل چې دا خبره واحده او ضعیف هم دی نو د خبره واحده ضعیفه باندې زیادت بنسته کې بنسته دی ورکول شي او د خفینو روایت متواتر دي زما خلاف شوا ما خلاف شوا ومن قال حدثنا ابو بن الجعلي قال حدثني عمرو قال حدثني ابو نافع عن ابي سلمة عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عوف عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. عبد الله بن عمر سعد بن ابي وقاص نقل به أخذ النبي عليه السلام إنه مسار الخفين. عبد الله بن عمر ويسوي سؤاله كذا أبو بكر ترى فقلت ما خفين وما سوى لك ما أخذ أخذ سوي بجواب كي يا مختصر لي بيجي مدينة تلار تبلغ من تفوسه نبدأ عبد الله بن عمر سؤاله كذا عمر عن ذلك بابا قد تاج بن أبي وقاص في موضوع بس أقوله بين عم بشيء إذا حدثك صعب شيئا تعذر الصعب الذي حديث بيان فيه النبي عليه السلام فلا تسأل عنه تقول لي حديث مكة ولا غير الصعب أغير ما صعب. قال موسى بن عقبة أخذ أنه نزل أن أبا سلمة أخبره أن سعد تغمق في حديث قال انصر كما قال الخفين. فقال عمر لعبد الله نحوه مكتير ما فريق سؤال فيوقع كذلك عبد الله بن عمر ذل تفصى عليه راسته أن تقبل عبد الله بن عمر رواية مرفوع ثابت أي ترى هر کله چې د سره مرفوع روایت کې د نبی عليه السلام دې تراس مصعب بن ابي وقاص ولې مولانا سے هغه مرفوع روایت دا څه دی چې عن لفظ عن النبي يا ان النبي امر صلى الله عليه عن النبي دې دا څنګه چې رأيت النبي رأيت بكنيستا هغه عن النبي دې يا هغه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ان يا عندي نو دا هغه مرسل ده ده خپل پته نشته د نبی عليه السلام وبس مرسل د صحابي حجتي كلام بكيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن الحراني قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن ثابت بن ابراهيم عن ابي بن عمرو وابي عن ابي بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فأسمعه وجاء بإدارة فيما فضل عليه حين خرج من حاجته فتوضأ وفتح على الخفين. بعد أمدق حديث خرج فاتبعه المغيرة بإدارة الذين ما متعيش فيها فصب عليه بالتوبات والدرس الشبدي فتوضأ مع الخفين. شبه الرجاء؟ ومن قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن أبا بكر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح على الخفين او تابعه كذبي راجل شاتا مطابق للشيبان حرب او قبار ليحيانا
الشيخ في متابعة راغي متابعة الطاب مدي لو مكرا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا اخبرنا ابو ظاهر قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر بن عبد بن اميه عن ابي رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على امامته لا خطبة الرواية يمسح على امامته فامام اقبل وخفيه مولانا سے بس لگ ما توجہ کا لیکن میں اختلاف کا مذہب درتے ہوئے کہ مسح امام صفوف جاتی دی فنزد امام احمد ابن حنبل و اسحاق فنزد مسح امام جائز دا عند احمد و اسحاق امام احمد ابن حنبل و اسحاق فنزد مسح امام جائز دا بالکل مشروع دا دیکھیں دا خفین دا و بس تاخیر عبادت ہے ونو طویل و ترمیزی کے میں دا فنزد اسو شرطن یو شرطا کہ دا مذہب دل تراوار ہے یعنی حنق لان دے بل استیعاب دا سر بھئی او بل فتوحارت پدے چولی وحارت کاملہ لکدی دی جسم شانتے دا موضوع پشانتے فتوحارت کاملہ بدے چولی گی لان دینا تحت الحنق بدے شملے ریسی دلتا بدی سرلی بھئی سر باتی وقت استیعاب بھی دا دانی پدے خیر احمد و اسحاق دا مسنونی مشروعیت دا مسح دا امام قائل او دا امام شافعی سے مدرسو اغوی کے پسر مسا اوکا پویختو او استیعاب پی کولی شی مسنونیت تکمیل دا سنتو دا پارا پلا تراکے شی لکه ویلی دی کلا ترمیدی ویلی امام ترمیدی ویلی کہ دا تکمیل دا سنتو دا پارا پنیز دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ سنت پیدا کولی شی پسر مسا اوکا باقی دا تکمیل دا سنتو دا پارا پپٹکی باندی لا تراکا او استاد خیالي ګور د شافعي ته مذهب ویلو چې هغه وي خو ودرې ورته باندې مسا کلاس کاري یاد لري او زمون او د مالک ته پنځ باندې مسح د امام مشروعان ده بالکل مشروعان ده تکمیلا په نشه کولای شو تکمیلا نشه کولای مسد ناسیه بخامخه کې پرون د ناسیه او د ربع دراس تفصیل ما ویل ابل مسد بخامخه کې البته جابر روایت کې مسد شعرا او ترمذی کې دی ویلي مسد شعر او دې سره څوک زمون پنځ باندې او د مالک ته پنځ باندې مسح د امامي مشروعان ده تکمیل په نشه کولای چې سنت پیدا کې نه سر باندې براکا کې تکمیل بکې ذکر اخر امامي يمسح على امامته وخفيه نو دې لعید کې په نذكر رايه کې مولانا سے تسمع په ترمذی کې ویلو يمسح على امامته دا روایت مختصر دی دې طرف په نور روایتو کې ناسی لفظ تا دا مختصر دی مسح بناسيته وامامته مسلم کې صحیح مسلم کې او په نور کتابو موږ نه جواب دا یو دا مختصر دی دې لعید کې دی په نذكر رايه کې په نور روایتو کې دې سره لفظ ناسیه شتا او هغه د جابر روایت هم دی چې مسح شعر تاسو په شی په خبره ابو داود کې د دې ثوبان یو روایت بل مشتا ابو داود کې الفاظ داسې دي چې امرهم ان يمسحوا على العمائم والتساخين تساخين د تسخان جمع د فقیله ته سره موضع ته وایي يمسحوا على العمائم والتساخين لیکن د ټولو نه مدقه جواب کو اذا کوم کې د امامي ذکر دی دا مختصر دی زیلای وي او دې کې په نورو روایتو کې لفظ د چاشتا دا نسویه بس بناسیت مسحو کا ها یو جواب دویم دا چې دلته په امامي باندې ولې مسح کړی د متعدد جوابونه ما کړو یو جواب مې دا کړو چې نه اصل مسح په ناسیه کړی دا او تسویه د امامي یې کوله نو واهم پیدا وهمو په ټګلې مسح کوي په دې باندې استباد علماء اعتراض کړی دي او هو صحابي خطا شو ځان د صحابي دي د مغیره الملل خبره رسول الله مبارک باندې کې نه خطا کیږي رسول الله حدیث کې په دې ورکات سلام نه کړول نو چې رسول الله مبارک باندې کې خطا کیږي دا غزعم د رسول الله مبارک ایمان پورا کړی هغه دا خیال چې په منځ پورا کړی سلام په دوه ورلو اقصرت الصلاه ام نسيت يا رسول الله سزا میں رسول الله مبارک ته خیال لے كل ذلك لم يكن نقصر راغله دي او منځ کې انو مې اختصار کړی من اغي ودتوي بل بعض ذلك قد كان في قول تفوز بالصحابه اصدق الجدل بنا راش چې رسول الله مبارک خطا کیږي یو خپل ګمان کې نو صحابي په خپل ګمان کې څه خطا کیږي څه مسله ده
نیمه غټ سوال براشي یو بل ته به خان یا احناف ته وګوره کنه وی صحابي پوه نه شو د صحابي زعم دی رسول الله مبارک الته کې زعم مبارک دا کوي په کومه سلام کوي څه څه ښکاري جواب دین د شافعي ته جواب شافعي ته ویلا جواب کوي چې د تکمیل د سنت دا دا جواب نه نه سره جواب دا جواب درې جواب لیکلو درته د امام محمد سے د موطا نه لیکلو امام محمد سے بلغنا انه كان فتورقا یا بلغنا انه كان ضرور جواب میں سو کړو میدان محمول لبعوذ شعر میں دتاوی تمه ویل ويترك مسح الراس عمن براسه يترك مسح الراس عمن براسه من الضر ويسقط مسح الراس ويسقط مسح الرأس عمن برأسه من الدر ماء بل له يتضرر يد او بل دیر خط جواب سکڑیو ماوی مسح والا روایات نس قطعی قرآن باندې ثابت تے امامی والا خبر واحد دی دل زیادت پر کتاب اللہ نشر نور جوابونا مولا موکڑی دی ادا کہ ذکر دا محل دا حال مراد دینا محل مسح علی امامتی ذکر دا حال دی مراد دینا سجی محل راحت دی دا جواب مشوي لیکن دا نور جوابونه مکوا په دامه کې د تکمیل د خبره درسته ده زما خلاف شو مطابق د اوضاع معمر يحيى ابن ابي سلمة عن عمرو عن جعفر ابن عمرو بن اميه عن ابيه عمر دې وشکال لري ورانا وختي چې کوم د اوضاعي روایت دی هغه ابو سلمة د جعفر نه کوي او جعفر د پلار نه کوي چې عمر دی او دلته ابو سلمة بالذات عمر نه نقل کوي وایي په خبره دلته ابو سلمة بالذات د چا نه نقل کوي د جعفر په پرې خاو نو دی امام بخاری قرآن دی لپاره چې ممکن د ابو سلمة د جعفر نه کوي جعفر د پلار نه کوي چې عمر دی او ممکن د ابو سلمة بالذات د عمر نه خیر اضطراب شو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم کوئی په خبره نو د امامي مې سو جوابونه وکړ یا خدا دې چې دې کې ناسیه شته لکه ځای لړی وای دا مختصر دی مقصد شعر په تفسیر مې دې بدلی او بل په سوې تسویه کولا واهم وهم کړ یا شافعي سے په باندې جواب وکړ تکمیل د سورۃ به کړی یا بل مې سوې عذر د وجه ساقط خبره خاصه او بل مثوې ذکر د حال کې پټکی مراد نه محل او د ټولو نه بهترین جواب داري ټولو نه بهترین دا خبره واحد دی د زیادت په کتاب الله نشو او د اخوفین روایت متواتر دي هغه د زیادت ورکول مولانا صاحب دې کې او بل جواب مزیدار باندې مې اختراع جوړه تکته جواب هغه دا چې دا کوم روایت ته امامي دي کنه دا روایت ټیک ته دا راویات چې څومره دي دا ثقلی بالکل لیکن دا متفردین دی په نسبت د نور راویات اخوا ډیر روایات تمسد رأس دي ډیر صحابه په چا باندې قائل دي په مسجد رأس باندې قائل دي دا روایت شاذ دی دا روایت څه دی شاذ دی ولی راوی ما د تبخ کې ثقه کوم لیکن مخالفت دا ارجح نه کوي د ثقه تبسوي ما شاذ الله اکبر ثقه مخالفت د ارجح نو کې د ثقه تبسوي ما شاذ او د ارجح هغه تبسوي ما محفوظ او د شاذ او د محفوظ مقابله کې راځي ترجیح ورکړي نو دا شاذ کته شاذ خو صحیح دی د صحیح په شروط کې یو شرط کې شاذ بني امام بخاری ولې وروړه دا نه تاسو وګورئ ما دا نه چې شاذ دی ولې وروړه چې صحیح دی ولې دا نه تاسو ما نه تاسو وکړه کوئی کی په خبره خدا شاذ دی دا روایت زمره روایات د رسول الله مبارک نه ثابت دي ټول مدخلي په مخه سره کړي پر یو روایت کې راځي د ابو داود کې تاسو راځي یو ګوره چې ادخل يده من تحت العمامه ادخل يده من تحت العمامه فمسح راسه خلاص شو خبره بس مناسب ها حضرت دا ترمذی رواه